د وړو په ریټ کې چې کومه اضافه راغلې ده نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی په هغې ایکشن اخیستی دی او سرکاري ریټ چې دی هغې والا هم مقرر کړی دی خو یو ډیلر چې دی د هغه بیان له سره هم شیر کوم او د وړو دا ریټ چې دی دا سره هم شیر کوم. دا ډیلر چې اکثر ځینې کسان وایي دکانداران چې دي دی ګران ورکوي یا ډیلران چې دي دی ګران ورکوي. نو یو کس چې تپوس کړو نو هغه انټرویو چې دی دا ورکړې ده په هغې کې دا خبره کړې ده. هغه وایي چې کله موږ دا وړه د پنجاب نه راهړو نو د خیبر پښتونخوا او د پنجاب چې کم بارډر دی کم چې پې پل لګېدلی د اټک پل چې ورته ویلی کېږي نو په هغه ځای کې باندې چې دی زموږ سره زیاتې کوي لکه زموږ نه چې کمې روپۍ واخیستلی شي نو موږ به خپلې ګټې ته ګورو چې یو سړي به څومره خرچه راغلي په شي باندې نو دلته کې به لازم چې دی هغه به ګران ورکړي د ګټې دپاره راوړي. نو هغه وایي د دې نه مخکې چې به موږ ګاډی راړولو نو په هغې باندې به 100,000 10,000 روپۍ چې دي دا به راتلې. لکه چې موږ به ګاډی ډک راړولو د وړو نو په هغې باندې به 100,000 10,000 روپۍ زموږ نه به یې ګاډی اخیستو. اوس چې دی هغه روپۍ هغو سیوا کړې هغه سیوا کړې لکاو ته ور ورسېدې لاک 1.5 لاک داسې وایي زموږ نه هغه اوس دغه علي نو وایي چې هغه زموږ نه دغه روپۍ اخلي نو د دې د وجې نه وړه چې دی هغه زموږ په صوبه کې ګران دی او هلته کې ګاډي چې دی دا هم څارئ دا به تاسو هم اورېدلی چې د پنجاب د طرفه چې دی دا بند دی. نو د دې د وجې نه وایي د وړو په ریټ کې چې دی اضافه راغلی او دلته کې موږ خلکو له چې دی ګران ورکوو. نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی چې دی هغه هم په دغې خبره باندې ایکشن اخیستی دی وایي دا یو ملک دی او د آیین خلاف ورزي چې دی دا عادي کوي. همیش دپاره د پنجاب حکومت چې دی هغه د دې صوبې سره زیاتی کړی دی دا اوسنۍ خبره نه ده. مونږ چې کله واړو نو په هغه وخت کې چې دی هم به د نواز شریف حکومت و نو دلته به چوکر رالېږل او خلک په ټرکونو ته چې دی په لینډ کې ولاړو چې په هغه وخت کې پی ټي آی چې دا وهم نو خو کم کسان چې د پی ټي آی نه خلاف دي نو هغه پی ټي آی پسې خبر کوي او ځینې کسان وایي وزیر اعلی څه کوي وزیر اعلی نه چې دی هغه نه ټول حق چې دی دا کټ کړی. ځینې کسان وایي د بجلۍ بټنه دې واړئ نو د بجلۍ دا بټن داسې وړو کې خبر نه دی دی ډایرکټ بټنه چې دا راښکته کړي او ټول ملک ته چې دی بجلي بنده کړي. د دې څه قانون جوړ دی که دغه کار وکړو نو دا به هم خلاف ورزي کړي. نو په دې باندې ځینې کسان وایي 18 ترمیم کې دا چل شي پلانې کې دا چل دا دغه ترمیمونو چې دی دا هر سره وران کړي زموږ د صوبې دا ټول حق چې دی دی پنجاب له ورکړی دی. نو دغه شانتې دا حقونه چې دی ټول هغو ته میلاو شوي دي. کم کسان چې اوس دا خبرې کوي نو دا ټول بلونه چې دا پاس شوي اوس چې کم پاس شول کم آیین کې چې کم ترمیمونه رالل د دې نقصان چې دی دا به تاسو ته بیا وروسته میلاویږي. همدغه کسان چې دي کومو کسان دا بلونه پاس کړي نو هغه به بیا د دې خلاف اوازونه چې دي دا به اوچتوي او بیا چې کوم حکومت دي د هغې خلاف به اوس هم اواز اوچتوي چې دوی دغه کار چې دی دا نشي کولی. خو هغې نه نور نه ځو دلته کې راته دا ریټونه چې دي دا راته وایم چې د وړو ریټ چې دی هغو څه مقرر کړی دی هغو ریټ دا مقرر کړی که 100 کیلو تروړه 100 کالي نو هغه به تاسو ته میلاویږي په 10,444 روپۍ باندې. اوس چې دی هغه په مارکیټ کې په 13,650 روپۍ باندې میلاویږي. دغه شانتي دا 20 کیلو تیلۍ چې دا نن سبا میلاویږي د خو 3,020 روپۍ ورکړي خو په 3100 دغه شانتي په دې باندې میلاویږي. دی وایي چې دغه به راځي 2220 روپو له چې دی دغه به راکوزېږي او د هغې لپاره یې د غنمو دغه هم کړی دی چې میلیونونه او ډیلرانو نه چې دی دغه غنم به ورکړی کېږي او په صوبه کې چې دی دغه ریټونه چې دي دا به کم راځي. نو اوس به تاسو ته د غنمو د وړو دا تروړه چې دا به تاسو ته میلاویږي په 2220 روپۍ باندې چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. لکه 800 روپۍ رعایت چې دی دا به تاسو ته میلاویږي. په ځینې علاقو کې چې دی سیوا به میلاویږي د هغو له طرفه خو 3,020 روپۍ چې دی وایي دا چلیږي. خو دلته که چې موږ کم په مارکیټ کې تپوس وکړو بهر نو په 3100 روپۍ باندې چې دی 20 کیلو تیله چې دی دا میلاویږي. تاسو راسره هم د خپلې علاقې ریټ چې دی هغه شریک کړئ.